على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعة اسلام قابل قدر مسلمانوں ليلة القدر والے سره پرون فضائل او مسائل ذکرو یو خبر پاتې وه ليلة القدر د دې طلب هم په کومې شپې کې کوو کوم شپې کې به موږ ته ليلة القدر پته لګي او موږ په هغې کې عبادت کوو. زما عزتمندو نبي علیه السلام فرمایي چې د رمضان اخرني عشره د دې په دغه شپو کې دغه شپه تاسو لټوئ او په دې کې عبادت کوئ نو په دې دغه شپو کې ليلة القدر شپه ده. نو کومه ورځ ده د دې تعین قرآن او حدیث کې نشته. یو مقیمت نبی علیه السلام مسجد نبوي ته راووتو او نبی علیه السلام د ليلة القدر تعین او ورځې ورته ښودله چې په دې ورځې باندې په دې شپې باندې ليلة القدر وي. د دوو صحابه کرامو په خپل مابین کې اختلاف و جګړه وه، یو په بل باندې قرضه وه. نبی علیه السلام بجې د دې څه دغه تعین یې ورته کړی چې دغه شپه د ليلة القدر وي. نبی علیه السلام هغوی کې مصالحت وکړلو او دې طریقې سره دغه اختلاف په وجې باندې دغه کوم تعین د نبی علیه السلام په ذهن کې و الله تبارک وتعالی اوچت کړلو. ډېر کله ته داسې یو خبره تا په ذهن کې وي یکدم هغه خبره تا ذهن نه ووځي، ډېر سوچ وکړي خو لیکن هغه خبره تا ذهن ته بې نه راځي. دې طریقې سره د ليلة القدر کوم تعین اوچت شولو. نو ما او تا که ليلة القدر طلب کوو نو د رمضان د پتاق شپو کې به طلب کوو. خو دې سره سره زما عزتمند یو بلې خبرې ترم سوچ او فکر کول پکار دي چې اختلاف دا داسې یو عجیب شی ده، بد شی ده چې نبی علیه السلام غوندې هستۍ صحابه کرامو غوندې مبارکې هستۍ هغوی په مجلس کې دغه اختلاف راغللو هغې په وجې باندې الله تبارک وتعالی دومره لوی خیر چې هغه د ليلة القدر تعین د هغه پورته کړلو. نو ما او تا خو هغه هستیو په شانتې یوم نه، ما او تا مجالس خو هغه مجالسو په شانتې دي هم نه، ما او تا کورونه هغه شانتې دي هم نه. ما او تا په کور کې ما او تا په محلې کې اختلاف راشي نو تاسو اندازه ولګوئ چې څومره بې برکتۍ به دې سره په دې کور کې رسي. اختلاف ډېر بد شی ده. اختلاف سے پیدا کیږي دا ضد نه پیدا کیږي. کم انسان کې تکبر وي، کم انسان کې ضد وي، هغه ځای کې به اختلافات پیدا کیږي. او اتفاق او اتحاد هغه څه پیدا کیږي هغه په یو صفت سره پیدا کیږي چې هغې ته عاجزۍ لګېږي. کم انسان کم کور چې په هغې کې عاجزۍ وي هغه کې به اتفاق او اتحاد هم وي او برکتونه به هم وي. او کم کور کې یو کس هم داسې چې هغه متکبره وي هغه ضدي وي هغه ځای کې به خامخا اختلافات رسي. زما عزتمندو اختلاف د دې انجام ډېر خطرناکي. نبی علیه السلام یو حدیث کې یو مثال ذریعے سره امت پوی کړی ده. یو کشتۍ ده، په دې کشتۍ کې ډېر کسان روان دي او د کشتۍ دوه طبقې دي، یو چت بره ده او یو چت لاندې ده. نو د لاندې چت والا کسان هغه ولګېږي بلټي راواخلي او بار نه اوبه راخلي او لاندې طرف ته وړي. ظاهره خبره چې کشتۍ وي غړې خوځېږي نو بلټۍ کې صوبت راخلي او لاندې طرف ته راوړي نو خامخا هغه ځای کې تلیږي. نو اوس په دې وخت کې د بره چت والا ورته وایي چې ګورې دغه اوبه به دې ځینه نه وړي موږ ته ټول وطن ته لندی. هغه ورته وایي چې ته ما نه پرېږدې ما ته خو ضرورت اوبو نه بغیر خو ما ګزاره نه کېږي. اوس که ته ما نه پرېږدې زه به لاندې سوری وکړم بس هغه ځای نه ډایرکټ به اوبه اخلم، زه به هم تکلیف نه خلاص یم او تاسو دغه وطن به هم نه لندېږي. او ظاهره خبره ده چې هغه ځای کې لاندې چت کې سوری وکړي اوبه نه رانوځي نو صرف دانه چې لاندې چت والا تباه کېږي د بره چت والا هم ورسره تباه کېږي. نو دې ځای کې که د بره چت والا سترې سینې نه کار واخیستلو عاجزۍ وکړله او ویې ویل چې خیر دی که موږ ته تکلیف هېڅ تکلیف نه ده نو دې طریقې سره به د بره چت والا هم محفوظ وي لاندې چت والا هم محفوظ وي. که بره کسانو تکبر او ضد نه کار واخیستلو ویې ویل چې نه کله هم نه شي کېدلی چې دا دې ځای نه اوبه یوسي او ما ته وطن لوند کړي نو ځان به هم تباه کړي او د لاندې کشتۍ والا کوم دی دا به هم تباه کړي. دغه مثال د اختلافاتو ده. اختلاف هم معمولي خبرې باندې وي خو هغه ځای کې ضد نه کار واخیستلی شي وړې خبرې نه به لوی نقصان جوړ شي. بیا وروسته مچ غوندې لاسونه زولی یاره که ما دا ضد نه وی کړی نو دغه تکلیف به نه جوړېدلو دغه فساد به نه جوړېدو. ما د معمولي غوندې ضد په وجې باندې څومره لوی نقصان وشولو. نو ما تاسو ټولو په خدمت کې دغه درخواست ده اختلاف دې سره بې برکتۍ راځي، اتفاق دې سره برکات راځي. اختلاف پیدا کېږي ضد او هردرمۍ نه، تکبر نه، او اتفاق او اتحاد پیدا کېږي دا عاجزۍ نه. نو مو تاسو په کار دادي مو تاسو ټول یو خاندان سره به تعلق ساتو، کور سره به تعلق ساتو، ورونه به مو وي
نو ما او تاسو په کور کې ژوند تیرو، په محله کې ژوند تیرو، په قوم کې ژوند تیرو، سما او تا د اتفاق او اتحاد ذریعہ وګرځيګو، نه اختلاف ذریعہ وګرځيګو. ما او تا ته پکار ده چې بزان کې عاجزی پیدا وکړو او نه داسې هر درمۍ ځان کې پیدا وکړو، تکبر پیدا وکړو. او کم کور کې داسې کسان وي هغوی ته ما دغه درخواست ده، زید نه کار ما اخلی، تکبر نه کار ما اخلی، دې سره کورونه مرانیږي، دې سره خاندانونه هم تباه کېږي، دې سره قومونه هم تباه کېږي. الله د موږ تاسو ټولو ته اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله د موږ تاسو ټولو ته عاجزی نصیب کړي، اختلافاتو نه، تکبر نه، غرور نه او دې طریقې سره زید نه موږ تاسو ټولو ساتلی کړي. الله د موږ تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله د څه سمولو ته قبول او منظور کړي، په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله موږ ټولو ته عاجزی نصیب کړي. الله موږ ټولو ته اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله تکبر نه موږ ساتلی کړي، زید نه موږ ساتلی کړي، هر درمۍ نه موږ ساتلی کړي. الله اختلافات نه موږ ساتلی کړي. الله د رمضان مبارک میاشتې کوم انوارات او برکات موږ تاسو ټولو ته پوره پوره نصیب کړي. الله دې کې کوم عبادت موږ کړي دي لایق د قبلېدون دي، خو په خپل فضل قبول او منظور کړي. الله کوم عبادت موږ نه دي کړي، الله غي ثوابونه موږ ته نصیب کړي. معتکفین او اعتکافونه قبول او منظور کړي. روزدار او روزي قبول او منظور کړي. د ټول مسلمانانو طاعت عبادت قبول او منظور کړي. لوی خدای ډیر مبارک مجلس ته حرمین شریفین زیارت مو تاسو ټول بار بار سره د قبولیت نصیب کې، اسباب غیب نه مهیا کې، امت په حال باندې رحم وکي. الله مونږ ټول ناراضي شي. او فید امر الى الله ان الله بصیر بالعباد.